آفتاب احمد خان شیرپو چې په خپل حلقه کې خو په غم کې وي خو په ښادۍ کې وي خو ځان به حاضروي. نن د صدر مظفر شاه د پرزن واده او د هغوی یو ډېر تکړه خاندان چې د قومي وطن پارټۍ لپاره د هغوی د خدماتو نه هم انکار نه شو کولی، خو شیرپو خان سره د خپل پرزن صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو او سره د خپل ضلعي ټیم چې کوم دی په دغه غم خاطو کې ګرځي. موږ ګرانو کتونکو دوه ودونو کې شیرپو خان سره دغه ملاقات چې کوم دی نو نصیبه شوله او د دغې موقع نه پیدا چې څو خبرې اترې چې کوم دی هغه په ملکي سطح باندې خو هم کوو، وختي هم خبرې کړې وې. شیرپو خان ډېره زیاته مننه. یو خو چې ډومبې دغه انډیا او پاکستان چې کوم معامله ده خلې څه وینې چې ستاسو په نظر کې خو په دې هم راسره لږ دغه خو دې وخت کې لږ داسې ګمبیر صورتحال دي څه وخت هم چې کوم دی نو هغوی چې کوم دی نو مکار دي چې د اټیک کولو کوشش کوي. نو زمونږ خو چې کومه دفاع ده هغوی وله تېره ورځ هم څو الوتکې ډرون چې کوم دی دا راغورځولې. نو ستاسو جي یو نظر ساتئ څه وایي؟ دا واقعه چې شوې ده نو بغیر څه تصدیق بغیر څه شواهد هغوی مخکې نه دا یو منصوبه ده چې فلاګ هغه به هغه سلسله شروع کړې وه او هغوی خپل اندروني کوم معاملات چې دي د مودي هغې لپاره او الیکشن را روان دی اسام کې هغې لپاره دا ټوله سلسله شروع کړې وه. خو د دې دا مطلب نه دی چې دوی دا الزامات ولګي او موږ د پارام کینو. لازمي خبره ده چې موږ خپل دفاع د خپل هغه لپاره دا چې کوم پاکستان اعلان وکړو چې بهی موږ په دې کې هغې ته تیار یو چې منصفانه هغه کېږي ترقي کېږي د دې نو موږ د هغې لپاره تیار یو. نو په دې لحاظ سره هندوستان دا خپل مقصد دپاره وکړو او اوس په مقبوضه کشمیر کې چې کوم طریقې سره هغوی ظلم شروع کړی دی، خلکو کورونه الودوړي دي او په زرګونو تعداد کې خلک نیولي دي. نو دا یو ظلم یو انتها ده. نو په دې لحاظ سره مودي خپل سیاست هلته خو د ماینورټیز خو حیثیت پرې نه ښوده. هر یو هغې پسې کوئی سکان دي کوئی مسلمانان دي کوئی عیسایان دي ټولو پسې دی لګیا دی. نو دې طریقې سره زمونږ خو ټیک ده ګاونډ دی خو د دې دا مطلب نه دی چې مونږ د دې خو دا مطلب دی چې پاکستان هم دا څنګه چې دا نور ورکوټې ملکونه د هغې په شان دی د پاکستان هم هندوستان طرف ته ګوري. دغه صورتحال په هیڅ صورت کې قابل قبول نه دی. مونږ مقابله کوو به او کولی شو انشاءالله تعالی داسې طریقې سره وشي چې ته پته ولګي. شیرپو خان د چین او یا د ایران د بنګلادیش چې کوم بیانونه پرون راغلي دي که نه او بنګلادیش ورته کولو ویلي چې تا نه به موږ اووه ریاست اخلو، دې بیانونو ته د هغوی ملګرتیا ته څنګه ګورې؟ زما په خیال چین خو زمونږ دیرینه دوست دی او داسې ملک دی چې موږ سره په هر سخته کې موږ سره ولاړ دی او همیشه اوسېدلی دی. په سلامتي کونسل کې کو ضرورت وي کو هر ځای کې چې خو اقتصادي هغه ضرورت یې هغه هم هغوی پوره کوي. نو په دې لحاظ سره د هغوی مشکور دي او بنګلادیش چې کم قدم اخیستی دی د هغوی هم ډېر مشکور وو چې هغوی داسې یو لوی قدم واخیسته. حالانکې دې نه مخکې د حسینه واجد په وخت کې بنګلادیش ټول مکمل د هغوی حکومت مکمل هندوستان طرف ته و. خو اوس دغه کوم ازادي چې هغوی ته میراث شوې ده دا زما په خیال یو ډېر ښه نیک شګون دی او زمونږ او د بنګلادیش به انشاءالله تعالی په هر شعبه کې به یو بل سره مکمل تعاون کوي. شیرپو خان لږ په خپل صوبایي حکومت باندې به خبرې وکړو. هغه ورځ 40 ارب روپۍ چې کوم دی د بینکونو نه غبن شوی دی، سکینډل په سکینډل را روان دی، خو د دې څه هېڅ قسمه چې کوم دی دې طرف ته توجه نه کوي چونکې پښتون قام د دې صوبې سره تړون ساتي او ورځ تر بلې چې کوم دی هغه ځپلي کېږي، د هغوی کوم ترقي ده هغه په نظر نه راځي. څه وایې صاحب؟ یو خو دا 40 ارب روپۍ چې دا یو صرف یو ډسټرکټ دی په کوهستان کې، داسې به نور ډسټرکټونو کې هم داسې صورتحال شي. او اوس په دې کې څه وایو چې پوسټینګ په پیسو دی، ټرانسفر په پیسو دی، برتي په پیسو ده،
فند ریلیز کول په پیسو دي نو دې حکومت نه دوی خو دا خیال دی چې یاره څنګه چې 2000 مونږ منتخب شو او کومه کار کوو کنه کوو بس پیسې دې جوړو آینده الیکشن کې بیا عمران خان په هغه باندې به موږ ووټ ملاويږي او دا څنګه ده ان شاء الله تعالی زمونږ هم دا کوشش دی او دا د وخت کې چې کوم صورتحال جوړ دی هغه نوجوانان چې چا دوی له ووټ ورکړو بغیر تاسو او سترګې پټې کړې ورکړو هغوی ته مسرور پته ولګي چې د دوی څه عزایم دي اوس په داسې سخته کې د پی ټی آی واضح موقف نه راځي هندوستان باره کې څه واضح موقف یې سپورټ نه راغلی نه دا ویلي چې مونږ خپل فوج سره مکمل ولاړ یو دا خبره نه کوي صرف دا هغوی یو خبره ده چې به بانې کو رها کړو نو دغه سره ملک مسلې نه حل کېږي او د دې صوبې چې کوم مشکلات دي دا سند احتجاج کو هغه شپږ کناله د هغې په وجه د احتجاج په وجه بند شو زمونږ 2 میلیون ایکر فیټ اوبه موږ ته نه میلاوي خو د په هغې کونسل آف کامن انټرسټ کې د دې نوم هم وانغښته موږ ته پکار چې خپل موږ دې حکومت دا وایو چې باید دلته یو امنیت راولي او د خپل حقوقو لپاره جدوجہد وکړي خپل حقوق هغه کوي نو بیا به موږ ستاسو ومنو خو دوی خو هېڅ هم نه کوي او ټول وخت هم بس دغه هله ګوله لانګ مارچ دی شارټ مارچ دی درنه ده او باندې کو رها کړو بل څه خبره نشته نو په دې خو ملک نه چلېږي پښتون قوم دا هم وروسته پاتې شو چې اوس په کلونه ولګي چې موږ هغه ځای ته ورسو چې کوم موږ یو 15-16 کاله مخکې وو اشرف خان اخیرنۍ دغه پوښتنه لرم دې وخت کې داسې بیانونه راځي چې پښتنو دې سره څه کار دی دا خو په پنجاب حمله کېږي او پنجاب پیشه او دوی پیشه داسې قسمه بیانونه هغه یو درار چې کوم دی په پښتون قوم کې د پیدا کولو په سوشل میډیا وینو نو په دې هکله به جي څه وایو پښتنو ته به څه میسج دا پاکستان یو ملک دی او زمونږ د بقا خو هغه په سند کې حمله وشي په بلوچستان کې وشي دلته وشي نو هغې سره مونږ ټول هغه شانتې مونږ باندې د هغې اثر پرېږدي دغه نشي کېدی چې پنجاب دا صرف د پنجاب هغه ده سبا خو پنجاب وایي چې دا دلته چې د افغانستان نه خلک راځي نو بس دا خو د هغوی مسله ده د خیبر پښتونخوا مسله ده پښتنو مسله ده زموږ خو نه ده که دا یو ځل مخکې دوی ویلي شوي چې یاره دا خو مونږ خو هغوی سره تاوان کوو او دوی دا خیال چې دا برید دی او دلته به دا ودرېږي دا مسله نور مخکې به نه ځي خو بیا پنجاب ته هم لاړه سند ته هم لاړه بلوچستان ته هم لاړه نو دې وخت کې داسې خبرې کول دا د ملک سره غداري ده زه وایم چې مونږ سره غداري ده چې څوک داسې وایي چې یاره دا د پنجاب مسله ده یا دا یوې صوبې مسله ده نه دې وخت کې زمونږ خپلې مسلې دي یو بل سره هغه به خپل ځای باندې خو دې وخت کې د ملک دفاع لپاره به ټول یکجا کېږي ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته مننه کوم زه به درځم ټیم دغه ټیم سره ګرانو کتونکو آفتاب احمد خان شیرپو خبرې یوه خبرې د لیکلو ده او د دغه ملک دپاره چې زمونږ طرفګنۍ دغه خبرې ختمې خو دې وخت کې د ملک د بقا د سالمیت او د پرمختګ خبره ده په دې باندې چا سره کمپرومایز نه کوو خو چېرې انډیا په موږ باندې یو پیر حمله کوي موږ به پې 100 پیرې حمله کوو او قومي وطن پارټي چې کومه ده په دې باندې ډېر کلو موقف لري او آفتاب احمد خان شیرپو یقینا چې د ډېرې ترهګرو پیغو نه تېر شوي خو بیا هم نن په خپلو عوامو کې په منځ کې موجود نو دا د یو نر پښتون بهادر لیډر نښه ده او دا 400 واله له الله پاک یو خیره چې کومه ده ورکړې ده الله دې راته ژوندی لري او الله دې راته هم دغه شانتې هغه دغه جذبه ځوانه لري صدر صاحب سره هم خبرې اترې کړو صدر صاحب شیرپو خان راتګ دلته کې